بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید قبل شاه. خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان، خو په دې کې دغه جنګ دومره مخکې ولې لاړو، په دې کې داسې څه کردار هم شته دی چې هغې ته موږ ویلی شو سوشل میډیا. د سوشل میډیا لخوا چې کوم بیانات راځي، که هغه د افغانستان لخوا دي یا د پاکستان لخوا دي، داسې کم خلک دي چې دغه جنګ نور هم په مخکې باندې بوزي لګیا دی. په دې باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب نن پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه شاهجي. ټکر صاحب خبرې به د افغان د کډوالو هم کوو چې څه روان دي، په هغې باندې هم خبرې کوو. خو نن زموږ مین ټاپک چې کوم دی هغه سوشل میډیا دی. موږ ګورو لګیا دی چې د افغانستان لخوا دغه بیانات په سوشل میډیا باندې خورېږي چې راځئ خپل وطن ته، خو څه یو قرضداره وطن کې پراته وي او خپل وطن ته ترې واپس راځي، څه په یورپ کې خو نه یي پراته. دې ته په کم نظر باندې ګورئ؟ زه خو اول شاهجي ستاسو ډېره مننه کوم چې ماشاءالله تم یو زلمی ځوان یې، مهرباني سره. او زموږ په دې سوشل میډیا اوس زیاتره شتون د ځوانانو دی. جی سر. او سوشل میډیا یو ډېر ګټور پلیټفارم دی. بالکل. خو له بده مرغه د دې زیاتره استعمال ډېر په منفي معنو کې کیږي، په منفي شکلونو کې کیږي، باقاعده د یو پروپیګنډې په شکل کې کیږي. پروپیګنډه زه دا نه وایم چې بده وي، پروپیګنډه صرف منفي نه وي بلکې د یو ښه کار دپاره چې ته یو تشهیر کوې او پروپیګنډه کوې. جی. لکه موږ دا پروپیګنډه کوو چې د پاکستان او د افغانستان د رورولي دا ګاونډي هیوادونه دي، دا نږدې هیوادونه دي، دا په ثقافتونو تړل شوي دي، دا د ژبو په اړیکو تړل شوي دي، او دا په تاریخونو او تهذیبونو تړل شوي دي. نو دا موږ یو پروپیګنډه کوو که نه، دا د رورولۍ پروپیګنډه ده. خو دا کوم طرف ته چې تاسو اشاره کوئ، نو دا یو ډېره لویه المیه جوړه شوې ده. او المیه ورته زه ځکه وایم او بدقسمتي چې دا سوشل میډیا اوس د هر چا په لاس کې ده. بالکل جی. صحیح ده. نو دا د هغه سړي خوښه ده چې د دې استعمال څنګه کوي. خو مونږ خو عادت شوي وو د نفرت په بنیاد چې د افغانستان نه نفرت کوه او د پاکستان نه نفرت کوه او د ده نه نفرت کوه او د هغه نه نفرت کوه. او له بده مرغه شاهجي تاسو په نوټس کې دا راغلي چې یو سړی د مینې خبره کوي، مثبت خبره کوي، ښکلې خبره کوي، د رورولۍ خبره کوي، نو هغې له دوره څوک دغه نه ورکوي، الټه ورته کنزل کوي. او خو که داسې ته دا وایي چې دا دالخور دی او دا لنګمار دی او دا مطلب دا دی چې پټ سترګې دی او دا احسان فراموش دی، نو دا خبرې خلک خوښوي. اوس که زه کښېنم او په افغانانو پس خبرې شروع کړم چې دا پټ سترګې دي، دا احسان فراموش دي، نو ماته به یوه خاص طبقه لاسونه پړقوي. ټیک ته چې او دا وګوره، ځکه چې دا خبره د هغوی د خوښې ده. بالکل جی. اوس که زه دا وایم چې دا دالخواره دي او دا هغه دي او دا دي، نو ماته به بیا یوه بله طبقه لاس دغه کوي. بالکل. ټیک ته. خو که زه ما او تاسو دا دواړه دا خبره کوو چې یاره دا خو رورولي ده، بالکل ګاونډګیري ده، د دې نه څه فایده چې دا احسان فراموش دی او دا دالخور دی، د دې خو څه فایده شته نه. خو که ستا زړه ته پې څه سکون رسي، نو د دې فایده څه ده؟ لکه نو که داسې رورولۍ خبره کوو، بهرحال دا په دې خپل ځای. خو دا تاسو چې کوم طرف ته اشاره کوئ، ګوره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ځینې لکه د ریاستونو په بنیاد، د حکومتونو په بنیاد، لکه کلونه وشو خواوشا د پاکستان د جوړېدو نه پس دا هغه یو د دوی د یو بل سره یو تاوتریخوالی چې ګینې پاکستان جوړ شو، نو افغانستان نه منه او دوی په اقوام متحده کې ریکګنایز کوونه. اگر چې بیله قصه ده، هغه کې څه غلط فهمي وه، بیا چې څنګه هغه سپینابی وشو، نو دوی زر افغانستان پاکستان ومنه چې اوکې ټیک ده. خو بهرحال د یو تاثر د لاندې او د یو ریفرنس په توګه هغه حواله راوړل کېږي، چې ځکه چې خلکو ته پته نشته چې د چا د افغانانو سره یا د افغانستان سره څه مطلب دی، په زړه کې لږ شانتې دغه نو هغې وایي چې وګوره دا خو هغه ملک و چې د خو پاکستان اول منلی نه و، د حقیقت نه خو ځان خبرې نه، په دې به هم چېرته بعد پروګرام کوو انشاءالله چې دا څه حقیقتونه دي. ځکه چې موږ د رورولۍ خبره کوو، ځکه چې ته هر څه کولی شي خو ګاونډي نه شي بدلولی. دا ستا په خوښه، دا ستا په چایس نه دی. بالکل جی. لکه که نه که هغه هر څنګه یي بل لا جی چې وایي تعلق جوړېږي ډېر په ګرانه او ورانېږي په سکندونو. په سکندونو کې حقیقت دا دی. دا خو لکه مطلب چې یو کوټه هم سړی جوړوي که نه، لکه موږ ته دا څلور دیوالونه او دغه ور ښکاري او دا کړکۍ چې بس خو څلور دیوالونه دي، چت دی، کړکۍ ده، ور دی جوړ کړه. نه، دا ډېر وخت غواړي، محنت غواړي، خوله غواړي، او خدای مکه که ورانۍ
نو بس 2-3 ملګري راول درز او 2 غنټه پس مرګرو ته ضرورت نه شاول لاول دی کور اوس خبره خو ختمه بس لاس منټه پس بردغه کې چې چای راوړل زو درته زه د پلاټ شو اوس شاجي تاسو دا موضوع ډېر ښکلی انتخاب کړی دا په دې بحث کول چې لکه دا اوس افغان کډوال روان دي ریپیټریټ کیږي د دوی بیا ستنېدنه کیږي او دا باقاعده د وفاقي پروګرام د لاندې کیږي یعنی د مرکز لخوا یو پروګرام په اکتوبر 2023 کې اعلان شو چې څوره هم غیر قانوني میشته خلک دي په پاکستان کې په شمول د افغانانو نو هغه به زی ټیک ده دا صرف د افغان کډوالو یا د افغانانو دپاره نو مطلب دا چې اورال چې کوم غیر قانوني څومره دي او ځکه چې کوم دلته بدامني ټکر صاحب دی کې زه ستاسو ته یو سوال ما په خپل پروګرام سٹارټ کې هم تاسو باندې وکړو هغه سړی چې دغه وینا کوي چې راځي خپل وطن ته او قرضداره ملک کې پراته یې یورپ خو نه دی نو خو د یورپ نه مباسي څه به وایي همدې زه راتلمه چې بیا دغه شانتې ذهنونه لکه دا خبره چې دا پروګرام خو نیشنل پالیسي ده د پاکستان په دې کې اوس دا بل 50 کاله دلته وشو که څه هم د دوی دا دعوه ده چې دوی له خو یونیسیار پیسې ورکړي دي او دغه دي خو دا ګوره دا ایرول چې دلته تا یو ژوند تیر که ستا دریم نسل دغه شه غمونه دې وکړل خپل ودونه دې وکړل روزګارونه دې وکړل نو دا کم از کم دا به زما بیا ګیلۍ ځکه چې زه په خپل پښتون ډېر نازېږم چې دې احسان نه یې د چا که نه نو که زما یو افغان رور ځکه چې پښتون دی هم پښتون دی او زه هم پښتون یم دواړه رونه رشتې پکې شوي دي زموږ خو بیا د وینې رشتې دي د ژبې رشتې دي د تاریخ رشتې دي یو نو که اوس هغوی دلته وخت تیر که او ځي اول ته بیا ګیلې کوي چې پرېږدی پاکستان خو قرضدار ملک دی نو لکه د یو پښتون سره دا نه ښایي ټیک ده اوس دا کم چې دا کلک حالات دي د دوی ترمنځه نو ګورئ دا د ریاستونو ترمنځه قیسې د ولس په دې کې څه دي ولس خو ته اوس هم ودروه په دې بوټ بازار کې ودرېږه په دې پېښور کې تاج آباد کې هر ځای کې ودرېږه چې څومره افغانان دي که چا ورسره څه لانجه کړي سوال نه پیدا کېږي که چېرته موږ دا ویلي او یا شاجي دا ویلي چې نه بس دلته خو د زما د افغان ګاونډي دوکان دی دنه سودا نه کوم داسې موږ څه شی نه دی لیدلی چې دا ګاډۍ د سبزۍ دا خو د افغان دی او دا د پاکستاني زه بار مثال سره د بوټ بازار ورکوم تاسو وایئ ټول افغانان رونه دي بالکل او د ټول نه سودا کېږي لکه دا د حالات وګورئ څومره سخت دي بالکل څوک دا نه وایي چې دا افغانان درته سودا نه کوم چې خپل وطن ته ځي نه دا شی نشته او پاتې شوه د دې چې قرضدار ملک دی د دنیا ټول ملکونه قرضداري دي شاجي هر یو دونه د آی ایم ایف نه بلا تاسو د لیسټ وباسئ ډېر لوی مالدار خپل امریکا قرضدار ده که نه نو بهرحال دا ځینې خلک وي ټول افغانان به په دې نه ګرم دا خلک څوک دي ټکر صاحب دا ناس په کوم ځای کې چې دغه خبرې سوشل میډیا باندې خورۍ لګېدلې دا انقلابیان دي خو دا له بده مرغه دا په افغانستان کې نه دي ناست دا په افغان خوره نه دي ناست دوی په توده خوره نه دي ناست دا ناست دي ښه په مزو کې په یورپ کې ناست دي په امریکا کې ناست دي په ګلف کې ناست دي خپلې مزدورۍ کوي او دلته انقلابونه راولي دلته د خلکو په ذهنونو کې فاصلې پیدا کوي چې دا خو بس د یو بل دشمنان دي هېڅ دشمني نشته لکه بد حالات راغلي دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ مطلب دی چې شکایات دي مذاکرات یې وکړل ناکامه شو خو دا نه چې ګینه ټولې لارې تړل شوي دا د زرو علما په کابل کې فتوا ورکړه د هغې به خامخا څه اوس دی خو اثر راځي څه نه څه سیاسي به راځي اگر چې څنګه تاسو ما هغه رس خبره وکړو موږ هم دا کوو چې یعنې په تاریخ کې په لومړي ځل د دواړو ترمنځ حالات دا درېیمه میاشت ده چې لارې بندې دي نو په دې شاجي هم خفه دی زه هم پې خفه یم په دې به د هلمند یو افغان هم خفه وي د ننګرهار د کونړ په دې د پېښور د مردان د مومندو د باجوړ د کورمې ځکه چې زمونږ د دې خلکو او دې سیمو ته د ورته خلکو نږدې که هغه د افغانستان چې کوم مشرقي ولایتونه دي او که زمونږ د مغربي برخه ده یا زم اضلاع دي یا قبایلي اضلاع دي یا د پښتونخوا نو دلته د زیاتره خلکو روزګار ټول د دې لارو سره تړل شوی دی تاسو وګورئ چې ترانسپورټ رواني د هغې سره بلها روزګارونه تړل شوي نو زیات اثر خو نو په مام دی نو په دم دی که نه لکه دې چې په دې خوا یخی چې پرېده د کینوان خراب شي او د مالټۍ خرابې شي یا لکه مزدور ته نقصان دی ستا انار چې خرابېدل نو دلته زه خفه کېدم که نه سړی خفه کېږي ستا چې خربوزه خرابېږي یا انار خرابېږي یا مطلب چې سیو خرابېږي نو دا خو د یو قوم نقصان دی اوس راځو دا خبره کو ډېره بنیادي خبره ده
دا سوشل میډیا موږ په دې بحث کو د دې استعمال ډېر زیات دی او ډېر قوي شی دی. پکار ده چې موږ هغه خلک اګنور کو چې داسې هوا ورکړي. لکه تاسو وګورئ هغه ورځ په واشنګټن کې دغه وشو چې په دې کې یو افغان ککړ دی، نو څومره مشکلات د ټولو افغانانو دپاره جوړ شو. نه صرف په امریکا کې د ټرمپ په نظر کې راغلل، بلکې د جو بایډن په انتظامیه کې چې څه تلي وو د هغوی به سکروټني کېږي، باقاعده کره کتنه به یې کېږي، مانیټرنګ به یې کېږي چې دې کې څه خلکو هلته رابطې دي. اوس که نه ویرېږي یاره، ګوره موږ خو دلته چې څه دې وکړل و دې کړل که نه، خو امریکا او یورپ دا شیان نه مني. هغوی ټیک ټاک بیا د خپل سړي په دغه باندې ولاړي. اوس دلته په اسټرالیا کې دا کیس وشو، نو هغه په واشنګټن کې چې څه وشو، نو بیا موږ زموږ د میډیا کردار ته وګورو، زموږ د سوشل میډیا چې نفرت دومره سیوا شوی چې خلکو خوشحالیانې کولې چې بس دې کې خو یو افغان ککړ دی، اوس په دا چلي هغه چلي. دلته چې په اسټرالیا کې اوسه پورې لا پته نه ده لګېدلې، خو څوک یې د پاکستان په ډله کې ورولي او څوک یې د افغانستان په ډله کې ورولي که نه. او لا اوسه پورې د اسټرالیا ګورنمنټ لاس نه وایي چې دا چا کړی دی، او مطلب یې چې هلته د انډیا نه پروپیګنډا ده چې په دې کې پاکستان ککړ دی او پاکستان کې خبره کېږي چې دې کې افغان ککړ دی، او افغانستان کې خبره کېږي چې په دې کې پاکستانی ککړ دی که نه. نو دا په خپل په یو بل خوا یخی دی. مسله چاته ده شاجي؟ مسله که ګوره د ایشیا یو سړي کړي ټول ایشیا ته مسله ده، که مسلمان کړي ټولو مسلمانانو ته مسله ده. دا نه ده چې ګینې افغان کړی دی نو بس صرف افغانستان ته، مسلمان کړی بیا وایي هغوی خو افغانستان او پاکستان سره څه دغه نه وي، پناه مسلمان کس اګزیکټلی چې مسلمان کړی ده، نو بیا پکې هر مسلمان ته مسلې، د هغه په امیګریشن کې مسلې، د هغه په ویزه کې مسلې، هغه هلته په ګاونډ کې مسلې. ښه یوازې دا نه چې زه به ځم ساجد ټکر به ځي یا به شاجي ځي نو دلته په یا ویزه نه میلاوي مونږ ډوزونه، خو زما خو لس اتیا لکه خلک په یورپ او په امریکا کې پراته دي، د هغوی سره ګاونډ. اوس خلک بیا د هغوی نه ډډه کوي، ویره کوي، او که نه چې ګوره ویره کوي چې دا مطلب وګوره د نایل لیول نه پس څه حالات وو هلته د مسلمانانو، ځکه چې اسیس خو په پاکستان پسې نه و تړلی، یا په افغانستان یا په سعودي پسې یوازې، او یا په ایران او په دغه پسې، هغه خو په مسلمان ورته پلی و. نو کله به د بیا سړی خفه کېږي چې زما د یو پیغلې نه، زما د یو بچی نه، زما چې هغه تللی ده د دې خاورې نه، اول ته یو ډاکټري کوي یا مزدوري کوي یا د خپل فیملی سره تللی ده، او د هغې نه څوک لوپټه راکاږي، نو بیا خو درد سړي ته رسي که نه. او دا دلته یو جذباتي ایکشن وکړي، ښه په دې هم ځینې خلک خوشحاله چې دا خو بس ډېر ښه کار وکړو، په کروڑونو خلکو له تکلیف ګوري، نو دا جذباتي پن نه دی پکار. نو دغه زه او تاسو دواړه شاجي تاسو ته خو یو سلوټ وړاندې کوم چې ډېر ښه موضوع ده، تاسو په خپل پلیټفارم وکړه چې موږ له جذباتو کې راتلل نه دي پکار، خصوصا زموږ ځوانان که هغه د پاکستان دي او که د افغانستان دي، دوی له د خپل ګریوان کې کتل دي چې دا مسلې څومره زیاتې دي د دوی، د دنیا قامونه څه کوي، چېرته لاړل په ټکنالوژي کې، په ساینس کې، او موږ دلته په سوشل میډیا نښتي یو چې مطلب دا دی دا وشو دا وشو. نن زما د دې بېګا موږ دلته پوډکاسټ وکړو او انشاءالله چې نن یا سبا به اپلوډ شي، زما د پېښور د خاورې یو بچی د پېښور نامه یې په ټوله ایشیا کې روښانه کړه، او په ټیک ټاک باندې په ټیک ټاک دا پلیټفارم یې استعمال کړ د ټیک ټاک، او په ټوله ایشیا کې د ټیک ټاک د فوډ مقابله وه، هغه ورته شپه ورځ یو کړي، او مقابله یې د کومو ملکونو د هلکانو سره وه، او هغه پکې په ایک نمبر باندې شهزاد خلیل نامه یې ده. موږ بیا راوغوښته او ما ورته وویل موږ تاسو ته سلام وړاندې کوو. تا ګوره په دې ټیک ټاک خلک کنزل کوي، بد یې ردي یا ستاسو خبره چې مطلب راځي قرضدار ملک دی که نه، نو بل خوا شهزاد خلیل هم شته، د دې پېښور یو پښتون بچی دی چې په داسې ښکلي انداز یې د نمایندګي وکړه چې په ایشیا کې په ایک نمبر راغی، اوس په انعامونه هم ورکوي، او موږ دا د پې خوشحالې وباس کوو ولې چې مثبت کار کوي. ټکر صاحب موږ سوچ ولې نه کوو سوشل میډیا باندې داسې قسمه الفاظ استعمالو لګیا یو، موږ دا سوچ ولې نه کوو چې زما په کور کې به دا زما الفاظ زما مورکۍ موري، زما خورکۍ به موري، زما والد صاحب به موري. زه چې نن په سوشل میډیا ناست یم او دا پروګرام کوم، نو زه په دې باندې فخر کوم په دې پروګرام باندې، او زما پوره خاندان پې فخر کوي. خو داسې قسمه خلک ولې په دې باندې سوچ نه کوي چې زما په شا یو فیملی هم ناسته ده، زه چې دا سوی یم زما فیملی به هم ګوري. په دې ځای کې کمې او د دې ځای تربیت قصوروار څوک دي؟ ډېره مهمه پوښتنه ده، او پکار ده چې په دې یو پوښتنه ستاسو سیمینارز وشي او ورکشاپ پې وشي تربیتي د دې ځوانانو زموږ د دې پیغلو. ګورئ د پښتو یو شعر دی شاجي، وایي د خپل قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. نو داسې ده
چې زمونږ منفي شیان ډېر خوښي، کلم ټوپک خوښي، کلم بدماشي خوښي، او اوس په دې سوشل میډیا په دې مین شوي چې بد رد ووایم ځکه چې وایرل بشم، خلک به مې ګوري. دا هم لکه زه خو د خلکو سره ملاویږم، تاسو هم ملاویږئ، په دې هم نه دي چې څوک به راته کنځل کوي لاندې، خو بس وي چې بس وایرل شم. نو که د هغې دپاره هر څه نو ستاسو دا پوښتنه ډېره مهمه ده چې لکه دا ولې. ګورئ زمونږ چې کوم اوپینین میکرز دي، زمونږ سیاستدانان، زمونږ اساتذه کرام، زمونږ علماء کرام، زمونږ سترګور خلک، زمونږ ادیبان، دا هغه خلک دي د ټولنې چې د دې خلک ډېر قدر کوي، دوی ته د یو رول ماډل په سترګه ګوري. نو په کار ده چې دی اوس په دې خبره شروع کړي چې په دې سوشل میډیا دا تاسو کوئ، نو دا نه د په شرعي رنګ کې تاسو سره ښه ښکاري، نه زمونږ شریعت د دې اجازت ورکوي نه ښایي، نه زمونږ پښتو د دې اجازت ورکوي ښایي. لکه حقیقت دا دی چې زه یو داسې خبره وکړم په سوشل میډیا چې هغه ما سره زما لور او زما ښځه او زما مور او زما خور نشي کتی، نو څه چل خو پکې شته که نه، سپکه خبره ده، نو ولې وکړم؟ نو دا په کار ده چې اوس باقاعده په دې سیمینار ورکشاپس او که نه نیکۍ خیر دی، دا د حکومتونو ذمواري، نو په کار ده چې دا علماء کرام، دا پروفیسرز، دا اساتذه، دا اوپینین میکرز او په دې سوشل میډیا ډېر ښه خلک شته دي، ډېر ښکلې ښکلې خبرې کوي. ستاسو دې خبر سره خبرې اډ کوم، علماء کرام پورې خبرو که هر جمعه خطبه کېږي، په دې کې د لږ شانتې بالکل. ګوره دا اخلاقي زمونږ تربیت دی که نه، اوس چونکې زیاتره استعمال د دې دی، نو دا زمونږ اخلاقي تربیت دی. اوس زمونږ خبره خو څوک نه مني، خو یو عالم سړی د هغه مني، د هغه عزت هم کوي، یو استاز دی، یو سیاسي مشر دی، یو د جرګو دروند مشر دی، دا خلک مني اوري. داسې هم نه ده چې ګینې زموږ ټولنه داسې بس بې مهاره ده. اخرنی سوال ټکر صاحب، کمې چېرته محسوسوئ؟ مونږ هم ځو، مونږ هم په کلي کې هم کینو، په حجره کې هم کینو، مشرانو سره هم کینو، کشرانو سره هم کینو، کمې چېرته محسوسوئ تاسو چې داسې قسمه ځوانان داسې الفاظ استعمالوي؟ نو زه خو به دا ووایم چې ګوره شروعات خو د کور نه کېږي که نه، لکه کورنۍ تربیت ډېر زیات مهم دی. زمونږ د مور پلار کردار دومره زیات مهم دی. لکه ګورئ، لکه شاجي ته به چېرته زه وایم چې کنځل به پېژنم نه که نه، ځکه چې ستاسو ماشاءالله کورنۍ چې څومره تر حده زه پېژنم، نو لکه یو تربیت کېږي د مشرانو لخوا که نه. داسې موږ هم کنځل لکه سړی، لکه چې مور درته یو څو ځله قار شو، نو د دې مور نه د سړي ایام کېږي. او زه اوس هم لکه زما 1 کاله عمر دی که نه، بچي مې دي، زه د مور نه اوس هم یارېږم، د هغې مخکې څه نه ویم، ځکه چې یار هغې ما ته قار شوې ده په غلطه خبره، نو هغه یار هغه خو زه د 2 کالو د 3 سالو هغه شی زما په دې ذهن کې شته دی چې نه بېبې پې خفه کېږي. نو د بېبې په مخ کې لکه مطلب زه داسې خبره نه کوم چې هغه لکه داسې که نه او ځان ته راته بدې ښکاري. نو یاره، نو دا د مور پلار دغه دی، د مور پلار ډېر لوی کردار دی. او په دې کې بیا د ټولو سټیک هولډر دا څومره چې موږ نومونه واخیستل، دا د دوی ټولو دغه دی. که سمي طرف ته ځو د دوی کردار دی، خو که داسې موږ لیکو او وروستو راځو او دغه ټکي کارو، نو بیا هم د دوی په دې کې کردار دی، لکه چې دوی نه ادا کوي. نو دوی ته ریکویسټ دی، درخواست دی چې مطلب دا دی صرف په دې خپلو دغه کې سیاسي رقابتونه دي او دې منم او هغه نه منم، دغه ستاسو خپل جنګ دی. خو دې طرف ته هم لږ وګورئ چې زمونږ ځوانان د دوی تربیت ته څومره اړتیا ده او کم طرف ته روان دي. ګینې بیا به دغه شان بس موضوع به په ځای پاتې یو، ته راځه ورازه، دا قرضدار ملک دی او دا هغه ملک دی او دا دی او دا احسان فراموش دی او دا دالخور دی، بس دا قصې به یو هېڅ پکې نه جوړېږي. ډېره مننه ټکر صاحب، یقیناً ډېرې ګټورې ژورې خبرې مو وکړې. او څنګه چې موږ په خپل پروګرام کې ذکر وکړو چې تربیت ټول نه لومړنی د مور او پلار حق جوړېږي چې د خپل بچي تربیت وکړي. او زه بیا هغه ځوان ته هم دغه وایم چې لکه ته کوم قسم الفاظ استعمالوې، نو لږ شاته د خپل بیکګراوند، د خپل خاندان، د خپل فیملی، د مور او پلار، د خویندو د دې سوچ کوه چې ته کوم قسم الفاظ استعمالوې، دا نه چې سبا چېرته بازار کې در سره خور یا مور روانئ او خلک درته بدې ردې وایي. دا زموږ نننی پروګرام، تر بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.